یو مولا په مومندو کې بله ورځ دا واقع شوې هغه ویلی دي چې پنجاب کې وزیر اعلی صاحبه کړی وي. نن د پنجاب حکومت اعلان کړی دی چې مولا دپاره 50,000 روپۍ مقرر کړه، خو څه شرایط یې ورسره ایښي دي. عمران خان خو عمران خان دی، ګوره چې رښتیا خبره کوي، قسم دی علماو سره ډېر احسان دی. اگر که علما یې مني او که نه مني، خو احسان د عمران خان ورسره زیات دی. عمران خان ورته روپۍ مقرر کړي دي بلا شرطه، شرط پکې مقرر نشته. وی مولیانو له روپۍ ورکوي خو بغیر شرطه، شرط یې ورته نه دی مقرر کړی. هغه د پنجاب وزیر اعلی چې کوم دی نو هغې ورته شرط مقرر کړی دی چې 50,000 روپۍ ورکړه، خو د شرط نه. هغې امامانو ته 25,000 روپۍ تنخوا مقرر کړه، خو شرطونه یې پکې لګولي. او چې عمران خان داسې سړی دی وی هغه تنخوا مقرر کړه، خو اړو شرط یې پکې لګولی نه دی، صرف فارم به ډک کړي، ورپسې تپوسونه به وکړي او ستا تنخوا به جاري شي. نو چې عمران خان داسې کار کړی دی، نو هغه ښه شوه که عمران خان ښه شوه. وروره خلقو وله ویلی دي چې بس جومات به پرېږدي که نیولو دی. هغه ورته وایي زه د چا نه یارېږم نه. بیا وروره خلق ورپسې راپاڅېدلي دي، د جومات نه یې بار کړی دی او پخپله دا عالم فرمایي وی دا جومات داسې شاړو چې دې ته مولا نه راته جمع ورکړې وې. وی ما 6 کاله دا جومات وله وساته. نو وی خلقو زه بار کړم د جومات نه په دې چې یرې تا د عمران خان ولې صفت کړی. نو ما ورته وویل چې زه د کافر هم صفت کوم چې ښه کار وکړي. دا خو بیا مسلمان خو دی. قرآن د هغه کافرو صفت کړی اجعلتم سقایة الحاج و عمارة المسجد الحرام. وی دی به دغه کار کو چې حاجیانو ته به خوراک ورکو، اسکاف به ورکو، خو لیکن دای په پیدا نه راځي چې ایمان راوړي، دای په پیدا راځي. هله به د عمل قبلیږي چې ایمان راوړي. والکه الله د هغې صفت کو. یو مولا که د عمران خان صفت وکړه کافر ورته وایي نه، وی د یهودانو یو جنګ دی، نو هغه دې پې جومات نه بار کړ او کومې پارټۍ چې بار کړی تاسو به یې پېژنئ. ته دې ته ایمان اسلام وایي، ته دې ته ایمان مړه والله که دا ستا دغه ایمان چې دی والله چې الله دې دغسې ایمان مونږ ته نه راکوي چې مولا حق خبره نشي کولی. حق خبره یې کړې ده، نبي علیه السلام حق خبره کړې ده. خبره چې کړې بیا اوس دومره ظلم. خو افسوس دا دی چې حق ډېر ګران دی.